ترجمة قراءة السيد. سوري اکرام سر جي سيد هو بيخي حاجی كلير دي اول. صحیح. نن موږ سره دا سیکنډ پارت ته دا کنټرولینګ لیکچر والا تاسو کا خیال کړی موږ اوس سے کم شیزونه ډسکس کوله غیا تاسو ته ما کلاس شروع کې ویلیو چې موږ سره د منیجمنت فندامنټل اف منیجمنت چې کوم نه کنه که څوک را تاسو کوي چې ډیفاین منیجمنت نو تاسو وتاویل شي په ون ورډ کې پول کا planning organizing leading and control and assurance the last one چې کوم د موږ سره assurance the second last موږ سره control دی مونږ چې ډسکس کوو لګیو مونږ اوس assurance مونږ سوري کنټرولینګ ډسکس کوو لګیو کنټرولینګ لوم باندې پارت مونږ لیدل او چې ډیفینیشن یې څنګه دی هغه پرسپشن څنګه دی او خلک یې څنګه کوي امپورټنس یې څنګه دی کنه هغه حواله سره مونږ لاست لیکچر کې ډسکشن کړو دا سیکنډ پارت ته دا بدن مونږ وایو نو مونږ سره چې دا سیکنډ پارت کې بدن مونږ کوم شیزونه کیپچر کوو نو مونږ بدن امپورټنس اف کنټرولینګ ګورو کنه نو مووینګ ټوورډ د فرست لاین رومبنه مونږ سره چې کوم نه کنه دا ګایډ ټو اپریشنز دی دا د غټ اهمیت مونږ سره دا دی چې مونږ څومره پروګرس کوو کنه دا غیر لپاره مونږ میجرز ډیفاین کوو پیرامیټرز مونږ ډیفاین کوو کنه او مونږ کنټرول کوو ډیویشنز اوس لکه فار ایگزامپل تاسو یو پاتوی ډیفاین کړی د خپل ګول اچیو کولو لپاره کنه او تاسو چې کوم نه اډیویشنز چې کوم هغه موډونه پکې راځي یا تاسو چې هغه ټریک باندې تاسو امپلویز دي چې هغه ډیسپلیس کیږي کنه یا ډیسپات کیږي نو تاسو ته کریکټیو میجرز اخلي کنه نو کنټرولینګ از آل اباؤٹ چې کوم نه کنه ډایریکټیو اکشنز دي او تاسو چې کوم نه کنه بیا هغه ټایم کې خپل امپلویز د چې کوم نه پاتوی ډیفاین کوي کریکټیو میجرز اخلي چې هغه خپل چې کوم ګول چیف کول را روان دي یو پاتوی باندې تاسو یو ډیفاین سټرکچر جوړ کړی دی کنه خپل ګولز درګنه سره ګول چیف کول د پاره چې هغه نه ډایورټ نشي نو موږ دی کې بیا د سکول اف ثاټس موږ دغه ساتو کنه چې کله موږ دا شیزونه مې ير کوو هغه ته موږ کنټرولینګ وایو نه سمپل ورډز کنه نو موږ دا ټول ایډیالوژي وګوري کنه دا یو موږ ګایډلاین جوړ کړی کنه موږ یو پاتوی یا یو سټرکچر ډاکومنټیشن کړی وی کنه یا مونږ یو سټرکچرډ سټانډرډ کې خوسته وي یا یو بنچمارک کې خوسته وي کنه نو هغه د لپاره مونږ هغه دا هم ویلی شو یار دا مونږ سره یو ګایډ بوک ته regarding all the activities of organizational goals چې کله مونږ سره چې یو امپلویز مونږ لوک افټر کوو کنه خپل ګول ارګنایزیشن ګول اچیو کولو لپاره هغه تاسو ګایډ ټو اپریشنز وای in a simple word دین علاوه مونږ چې کوم نه پکې کنه کنټرولینګ کې پالیسی ویریفیکیشن هم کو مونږ کوانټیفای کوي هم او کوالټیفای هم کو چې مونږ سره ویریس پلانز دي مونږ ویریفیکیشن کو بار بار ریویو کو ریوایز کو اپډیټ کو چې دا پالیسیز چې کوم مونږ جوړ کړی دي دا چرته مونږ د لپاره مساله هونه جوړای آیا مونږ ته کم پالیسیز خدي آیا مونږ چې کوم نه کنه د دې سورټینګ آرډر څنګه یو کنه نو کنټرولینګ کې تاسو پالیسیز ویریفیکیشن هم کوي او تاسو چې کوم نه کنه خپل امپلویز خپل مایند کې ساتي چې هغه سکلفول دي یا نان سکلفول دي کنه نو هغه حساب سره تاسو چې کوم نه کنه د ریمونریشنز چې کوم نه د دې چې کوم بونسز جوړیږي یا د دې لپاره چې کوم چوټیانو سکیجول جوړیږي یا د دې چې کوم کار انپوټ چې کوم نه کنه تاسو وګورئ چې هغه څومره انپوټ اچي څومره آوټپوټ روباسي کنه هغه د لپاره تاسو چې کوم ارګنایزیشنل پالیسیز جوړوي کنه هغه ټول بیک هاند باندې یو پورا لمبا پروسس ته هغه ته هم مونږ چې کوم دی کنه کنټرولینګ وایو کنه نو دا شیزونه دي چې کنټرولینګ یو بیگ امبریلا ده او دای پکې هغه مایلسټونز دی واړه شیزونه چې پکې مو خیال کوو دین علاوه په کنټرولینګ کې مینیجریل اکاونټیبিলিټي هم راځي منیجر چې کوم ریسپانسز دی د الټیمیټ پرفارمنس لپاره هغه به هم د کنټرولینګ کې مون شامل او هغه هم شامل دي دین علاوه منیجر به کوم د سبورډینیټس خیال ساتي دغه پرفارمنس به ګوري چې آیا دا صحیح روان دی او کنه کنټریبیوشن صحیح دی او کنه دین علاوه په کنټرولینګ کې دا هم راځي چې منیجر به دي چې ته هم خیال کوي چې د کوم ډیسیژن میکینګ کې انټرفیرنس پکار دی او بیٹر منیجمنٹ سکیچ جوړول پکار دی امیجینګ کول پکار دی
نو تاسو په کنټرولینګ پرسپیکټیو سره منیجر هم اکاونټیبل ساتي د ټولو شیزونو لپاره کنه نو تاسو به چې کوم نه د کله کنټرولینګ کانسپټ راځي په ارګنایزیشن کې نو دا ټول پوینټس په خپل ذهن کې ساتي او تاسو چې کوم کنټرولینګ یو ضروري الیمنٹ چې کوم موږ سره د منیجمنت والا دی نو هغه به کیپچر کوي او چې څومره ښه طریقې سره تاسو چې کوم نه کنه د کنټرولینګ یو ایکسپیکټ چې کوم نه فرم منیجمنت پرسپیکټیو باندې هولډ راشي کنه نو عمره به تاسو چې کوم نه کنه د افیشنسي افیکټیویټي پر راځي دین علاوه تاسو به امپلوي مورال ته هم خیال کوئ کنټرولینګ خو په خپل ځای صحیح دی خو تاسو به خیال کوئ چې تاسو چرته کنټرولینګ په وجه چې کوم نه کنه امپلوي مورال ډاون نشي خو تاسو چې پراپر کنټرول ساتئ order and discipline کې نو د خبره کې اس بدنيشته چې تاسو به لکه اس په کې هغه نشته چې تاسو امپلای مورال به همیشه سیوا وي اور هغه به کار ته چې کوم نه کنه موټیویټډ وي اب کار چې کوم نه کنه کار کې به دلچسپي خلی اور چیک اینڈ بیلنس چې تاسو په ساتي کنه ټو سم ایکسټینټ نو د کنټرول کم پریزنس ته کنه دا ډیر زیات اهمیت لري فرام امپلای پرسپیکټیو هم او چې کوم ارګنایزیشن کې د کنټرول weakness وی کنه نو الته کې چې کوم نه امپلای لوور مورال وی کنه نو دا غي ارګنایزیشن بیا سکسیسیو ریټ هم کم وی ځکه چې کنټرول پی وینا نو تاسو به ریسورسز هم فضل ضایع کیږي کاغه هیومن ریسورس ته کاغه کیپټل لګا نه نو اج کم ځکه کنټرول وی کینو الته کې چې کم نه سکسیسیو چارجز فرام ارګنایزیشن پرسپیکټیو هغه ډیر زیات کم ویني چې هغه کم وینو بیا ډیر زیات مشکلات ته مخ کیږي نو اټ د اند کمپنی چې کوم نه هغه شټر ډاون شي یا چې کوم نه دومره لاسز واخلي چې هغه بند کرک شي نو دې شیزونه په دې پرسپیکټیو له حساب سره به هم تاسو ډېر خیال ساتئ چې کنټرول تاسو کله راولې نو تاسو په کنټرول چې کوم نه کنه د سره راولې چې تاسو امپلای مورال په کې ښه او کنټرول په وجه چې کوم نه کنه order او ډیسپلین راځي په ادارو کې تاسو کا خیال کړئ موستلی اوس پاکستاني یونیورسيټیز کې not even universities څومره چې اوس ګورنمنت ادارې دي کنه څومره چې ګورنمنت ادارې دي هغه ټولو کې چې کوم نه کنه یو نه یو کاسه د فوج والا کې نو لري چې هغه to capture the control prospect کنه from organization یو organization کې کنه نو هغه ډیسپلین باندې هغه کوشش کوي لګیا دی کنه هغه laws and order والا خیال کوي کنه نو هغه په وجه یو ماحول سر جی اورئ سر جی आवाज نه راځي مونږ ته اتل आवाज درځي اوس صحیح شو سر جی اوس صحیح شو ها سوري یار دا مونږ سره د سایکولوژیکل پریشر نه دی through controlling چې کوم نه تاسو به د سایکولوژیکل پریشرز د امپلای هم کم ساتي
تاسو به خپل امپلای موټیویټ کړئ ټو پرفارم بیټر هغه به څنګه کوي تاسو به خیال کړئ موستلی ارګنایزیشن کې چې کوم دی کنه دا چیک اینڈ بیلنس چې وی په اټینډنس باندې پرفارمنس باندې دا یو ا کایند اف سیناریو دی چې کوم کې امپلای مونږ کنټرول کوو لګي کنه نو تاسو چې کوم امپلای اټینډنس کوي چوټیا نه وي نو ارګنایزیشن هغه د پر ریوارډز کې خوشتي وي او تاسو که خیال کړئ یو وی انټرانزیک ریوارډ یو وی ایکسترانزیک ریوارډ نغه انټرانزیک ریوارډ هغه ریکګنیشن دا وای هغه سایکولوژیکلی سټیسفیکشن تا هغه تاسو اکثر به زموږ په یونیورسيټي کې په چې کله ملیشیا کې ومنو الته کې به زموږ په یونیورسيټي کې چې کوم سټوډنټان به ریګولر کلاسز لراته کنه نو هغه به ریکګنایز کول چې هر دا چې کوم نه کنه لکه هغه بودره هغه ته موږ چې کوم نه کنه کلیپینګ وکړو یا سټانډرډ ډیویشن ملو کنه نو دا سي امپلویز هم وي ارګنایزیشن کې دا سي کلچر هم وي یو امپلای چوټی نه کوي کنه نه ریګولر ټایټل وایي چې چیرې دا امپلای اف د منث ته دا سي ارګنایزیشن کال په اخره کې چې کوم نه کنه سب بونسز کې خوستي وي پرفارمنس باندې چې دا امپلای زما چې کوم نه کنه ډیر افیکټیو دی ډیر افیشنٹ دی او د په وجه موږ دومره سکسس اغسته دي یا ولا چې کوم نه کنه انټرانزیک ریوارډ سره ایکسترانزیک ریوارډ امور کې ټول ته نومینیټم کې employee of the year هم کی او ولا extrinsic reward some monetary help هم کی some bonuses ولا هم ورکی کنه څه تنخواه ولا هم زیاته کی نو دا هغه شیزونه دي چې یو employee ته psychological satisfaction ملایوي اور هغه خپل input اچي اور مخکې سکسیډ کوي د دې نه علاوه coordination in action دا هم ډیر زیات ضروری دی همیشه چې کله مونږ یو ګول اچیو کوو هغه د پر واړه اوبجیکټیوز جوړو کنه نو هغه د پر هم مونږ سره کنټرولینګ ضرورت دی هغه اکشنز ترمیان دا غوړه مایلستونز ترمنځ لینکیج هم پکار دی او ته خپل امپلای ته ګورې چې دا په رائټ ډایرکشن کې رواني اور امپلایز ترمنځ انټر ریلیشنشپ هم پکار دی او دې کې لاست ون یو دی بیلنس بټوین اینز اینڈ مینز فائنل ریزلټ ته به هم ګوري او مینز دلته کې مطلب د ریسورسز هغه ته به هم ګوري چې ستا چې کوم مینز دي ستا چې کوم ریسورسز دي هغه وایزلی استعمال شي ستا چې کوم اینډز دي ستا چې کوم اینډ ګولز دي یا اوبجیکټیوز دي یا چې کوم ستا واړه مایلستونز دي چې هغه ټایملی اچیو شي هغه افیکټیولی اچیو شي کنه نو دې ترمنځ به ته بیلنس ساتي نو دا هم موږ سره چې کوم دی کنه کوارډینیشن ان اکشن چې کوم دی نه هم موږ سره یو اهمیت لري چې کله تاسو سره پراپر کنټرولینګ وي نو تاسو سره به کوارډینیشنز وي تاسو هغه ایفورټس کې کورسز ډیفاین اکشنز چې کوم وي د ارګنایزیشن کې هغه ترمنځ کنه نو دا هم موږ سره یو اهمیت لري دین علاوه requirements of an effective control system دا موږ سره امپورټنٹ ټاپک دی ایگزام پوینټ اف ویو سره چې هغه څه دا ریکوایرمنټس دي چې موږ چې کله هم خبره کوو چې موږ سره یو افیکټیو کنټرول سیستم په یو ارګنایزیشن کې نه هغه لپاره څه ریکوایرمنټس دي څه داسې شیزونه دي چې هغه موږ ته ریکوایر دي موږ ته پکار دي چې کله موږ افیکټیو کنټرول سیستم خبره کوو هغه کې ډومنه فوکس آن اوبجیکټیوز اینڈ نیډز ډومنه خبره وکړه خپل ایم باندې سوچو کا خپل مقصد باندې سوچو کا aim at accomplishing the organizational goal هغه مقصد اچیو کول خپل organizational goal دا پاره او دا سټانډرډ کې دا چې هغه ریالستیک وي لکه فار ایگزامپل څوک کوئی چې یاره زه بس پوګمه ته خېجم زه به چې کوم نه مون ته ځان رسوم نو هغه ریالستیک پکار دی هغه داسې هوایي خبرې نه دي کول پکار کنه پریسایز پکار دی او اکوریسی پکار دا فیزیبিলিټي پکار دا ناٹ اونلی پاسیبিলিټي پاسبل خدا منتخدل او فیزیبিলিټي به څنګه جوړه چې تاسو سره راکټ چټ وی تاسو سره دومره ګډ انف ریسورسز چې ته بیا وکړي کنه تاسو چې کله هم مونږ وایو چې یو کنټرول سیستم راولي یو ډیفاین وی اف میجرز جوړو پیرامیټر جوړو نو چې هغه مونږ سره چې کوم شیزونه وی چې هغه ریالستیک بیس وي چې کوم سټانډرډز مونږ سیټ کوو کنه چې هغه حقیقتا وي هغه سم مینینګفل وي او دینه علاوه چې اوس موږ سره سم مسله راځي کنه چې موږ ته داسې موږ سټپس جوړ کړی وي داسې موږ میجرز جوړ کړی وي داسې موږ مایلستونز کې خوستي وي چې کوم سره ډایورژن راځي
ډیوییشنز راځي زمونږ پلان کې چې مونږ ته مخکې نه پته لګي مونږ ته مخکې نه ډیټیکټ شي ورسېږي نو دې لحاظ سره چې کوم دی کنه مونږ ته کنټرولینګ پکار دی چې کله مونږ کنټرولینګ یو افیکټیو کنټرولینګ سیستم په خپل ارګنایزیشن کې راولو چې مونږ خپل ګولز وګورو خپل اوبجیکټیو وګورو او هغه ښه طریقې سره ډیفاین کړو هغه د لپاره چې کوم پیرامیټر جوړو چې هغه ریئلیسټیک وي چې کوم ګولز یې چې هغه ریئلیسټیک وي او چې کوم ډیوییشنز پکې راځي چې هغه مونږ ته ارلی ډکیږي دا نه چې مونږ ته راشي مسله شوي هر څه خراب شوي او مونږ نه کوئی نه وکنه मतलब कंटीजेंसी प्लान्स हम मुंग सर मौजूद पक्का दे करना का इफ प्लेन ए कार होना कुछ प्लेन बी मुंग सर हो की का प्लेन बी खराब हो प्लेन सी मुंग सर वी करना नो हाँ दोम नंबर मुंग सर सजेस्टिव दे सजेशंस एक्सपेक्ट दे के मुंग कवर को चिकलो हम मुंग सर डेविएशन राशि करना अगर सिर्फ पॉइंट आउट कवल नहीं दी अगर सॉर्ट आउट कवल होम दी अगर अंडरस्टैंड कवल होम दी चिकम अनडिजायरेबल डेविएशन रागली अगर डिजायरेबल डेविएशन तक कन्वर्ट कवल दी तो सर ये नवे मसाला राला नवे तो सर डायनामिक चेंज पे एनवायरनमेंट के रालो पे इंडस्ट्री के रालो अभी सब तरह से बिया तक एम्प्लॉय होम ट्रेन की और बिया ता चे पता है जब कम कसान ट्रेन को ता चे पता है यार ए बी सी मा सर एम्प्लॉयज दीन जब कम एम्प्लॉय ट्रेन कम चीज मा पेदा रुस्तु बी सी ची कम मसाले राजी या जमा वीक पॉइंट ची कम दे कारकी की जगह पे जक कवर है ना दी शुरू तमाम तासो ख्याल करे सूटेबिलिटी दैट इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दा हम ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड कई है ना तब अगर चेहरा सासो उस से ऑर्गेनाइजेशन दे फॉर एग्जांपल चे स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन दे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज दिया वडू की ऑर्गेनाइजेशन देना अल तब कंट्रोल्स टेक्निक्स शिकम दिया बल शांति हुई और सुमर गट ऑर्गेनाइजेशन हुई जे सुमर यू पेरेंट हुई और सब ब्रांचेस ज्यादा हुई ना दाखिल दफार बा कंट्रोलिंग टेक्निक्स बल शांति हुई ना नो तासो हर शी त ख्याल करे गोरा उस फॉरेन कंट्रीज के दासे हम वेली शिवी दी कना चे यार एम्प्लॉइज शिकुम दी एम्प्लॉइज अगले चे तो सैलरी वर्के ना गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सर यू डिफाइन साथे सैलरी होतली कना ऑल दोस पे पाकिस्तान की वेली दी चे 25000 ना बचाला सैलरी कम न वर्के वे चगा चिकम लका लोवेस्ट हायरार्की की चिकम एम्प्लॉय वी कना नो دا شزونه خو الدو پاکستان کې نو پریکټیس کیږي خو فورن کنټریز کې چې یو شی درکړه ته به هغه شزونه ته خیال کوي چې اوس الته ویل چې امپلای به 8 غنټې کار کوي کنه نو ته ډیفینیټلی 8 غنټې کار کوي الته کې کنټرولینګ پرسپیکټیو سره دا خبره شوی ده چې یار یو کس ټیکنیکلی شزونه کې انوالو دی کنه ټیکنیکلی نو هغه د پوره چې کوم پریمپټیو یوز دي کوم میئرز یوز دي کنه چې کوم سوټ ریډ بوټ شزونه دي پکار دی اپ کار دی چې یو ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ته پرووایډ کی کنه और अल तक द अटेंडेंस यो खपल मेयर दे यो एम्प्लॉय जी कोम दे ओवर टाइम की न फॉर्म कंट्रोलिंग पर्सपेक्टिव यो ऑर्गेनाइजेशन में गुरु चीज अगर शेज संग चैनलाइज कर और अल तक की वी कंप्लेंट्स जी कोम नहीं करना लगा अल तक हफ्ते एक छुट्टी करना न आगा टाइम का तला सो टाइम दर के न ता ऑर्गेनाइजेशन त पकार द कम एम्प्लॉयज जरा वाणा मा शिकम ज अभी एंगेज त म सच डिसेंट बने हो जगह बज संग प्रैक्टिस को मकना तो दा उस वेरी कई स्टासो का नेचर ऑफ एक्टिविटीज बाने हम कंट्रोलिंग टेक्निक्स डिपेंडेंट दी स्टासो ची ऑर्गेनाइजेशन कम माहौल की सर्वाइवल कई लग गया दे का एशिया के तनो आगे से हिसाब से बचा लेगी और का यूरोप के तनो आगे हिसाब से बचा लेगी ना ये टूल इश्यूज नो दा ख्याल का बिग पिक्चर बस सोच का और ऑर्गेनाइजेशन वोडो के दो साइज घटे दो बाने हम डिपेंडेंट है कंट्रोलिंग सिस्टम mostly chicum what organizations we well the organization we alta the attendance chicum
طریقې کار دی هغه خلک فینګر لګي کنه ګوته لګي او ګوته ان اوټ چې کوي کنه نو هغه باندې هم تاسو د امپلوي چې کوم دی هغه اټینډنس پلس ماینس تاسو ته کوي کنه او دا سی اورګنایزیشن چې هغه وړو کې سکول والا دی وړو کې سکیل والا دی نو تاسو چې کوم دی هغه هم کولای شئ یو چې رجسټر وتا کې چې کوم سټوډنټ کوم امپلویز سیګنیچر کوي سیګنیچر راځي نو تاسو ته پته لګي چې دا پریزنټ دی یا هغه دی کنه نو تاسو په خپل مینز هم ګوره ریسورسز ته هم ګوره هغه حساب سره به تاسو چې کوم دی کنټرولینګ ټیکنیکس یو اورګنایزیشن د لپاره ډیفاین کوي دین علاوه سمپل هر شي زونه به دومره سمپل انډرستانډیبل ساده چې امپلایز درنه کنفیوز نشي د امپلای پرفارمنس چې کوم دی هغه پور نشي تاسو اوس ګایډلاین جوړ کړی وي تاسو یو پریکاشنز کې خوسته وی جاب ډسکرپشن کې اور هغه ایزی انډرستانډیبل یو امپلوی ته نه وي نو هغه ته بیا مسالې وی کنه نو تاسو به کوم ګایډ بک ته یا اکټیویټیز د لپاره چې کوم تاسو یو پروسیجر ډیفاین کوي یا تاسو ډاکومېنټیشن کوي هغه سپر ایزی کېده سپر ایزی مطلب چې ایزی انډرستانډیبل چې هغه کامن ورډز تاسو په کې یوز کړی وی کنه چې هغه کنسایز وی سپیسیفیک وی چې کوم شی ته تاسو غواړئ چې هغه ته پته وي چې زه څه شي د لپاره زما لایبیلیټی ده کنه فار وات آی ایم لایبل اف چې هغه ته هر څه کلیر وي کنه نو دا ډېر اسانه خبرې دي چې څه هارډ فرست نشته دین علاوه لوکینګ فارورډ کنه چې کله هم تاسو یو پریمټیو اکشنز وکړئ نو چې تاسو ته پته ده تاسو ته پکار ده چې پته وي چې یار سټیپ A دا نو سټیپ B به څنګه وي سټیپ B راځي تاسو ته پکار چې پته وي چې سټیپ C به څنګه وي کنه اور هغه حساب سره چې کوم فیوچر ریکوایرمنټس تاسو لراځي تاسو سچويشن آئیډینټیفای کړئ وي اور هغه حساب سره چې کوم دی کنه تاسو ډایرکټ میئرز هم جوړ کړئ وي او تاسو هغه د لپاره مینز یا ریسورسز هم اویلیبل کړئ چې موږ ته بس څه پکار دي ان شارټ رن ان لانګ رن بیا کنټرول بای ایکسپشن دا هم ډیر زیات ضروری دی some deviation have greater impact than others or control every activity not feasible possible هم نه دا feasibility په بالکل نه کیږي تاسو په دغه کې ګوره تاسو به سورټینګ وکړئ چې ما سره مختلف مسالې راغلي دي A B C دي کې میجر مسله کومه یو ده تاسو په دا سوچ کوئ چې زم غټه مسله حل کما نو دا وړې مسلې سره خپل سورټ اوټ نو تاسو به هغه sorting order کوي کنه تاسو به هغه حساب سره خپل ځان چینلایز کوي تاسو به چې کوم دی هغه چې کوم تاسو ته لګي تاسو ته پکار دي چې تاسو ته اندازو چې یار ډیویشنز ډیر زیات رالو یا مسالې ډېرې زیاتې راغلي نو تاسو بیا هغې کې وګورئ چې فار ایگزامپل داسې کومه یو مسله ده چې زه حل کړم چې زما دا ټول شیزونه ورسره سورټ آوټ شي فلیکسیبیلیټي پکار ده اوس ماحول چینج کیږي لګیا دی تاسو چې کوم ارګنایزیشن دی تاسو چې کوم دی هغې کې سروایول دی کمپیټیټرز دي تاسو سره اګې پیچھے که نه تاسو هغوی سره مقابلې کې نو تاسو به خپل رایولري ته ګورئ اور هغه چې کوم ماحول سره تاسو کې هغه چې څنګه روان دي څومره پکې ډیویشن راځي نو هغې حساب سره به تاسو ځان چینج کوئ او څومره نیو ډیولپمنټلز راځي فار ایگزامپل تاسو ته اوس پکار دی چې آی ټي دور دی نو تاسو ته پکار تاسو ټول سره MIS په ارګنایزیشن کې انفولو دي مینجمنټ انفارمیشن سیستم تاسو سره پکې انفولو دي تاسو اوس ټیکنالوژي دا هغه کو زړه دا هغه پکار دی چې ابسولوټ نوې ټیکنالوژي تاسو انسټال کې کنه او تاسو سره چې کوم پلانز دي که ABC تاسو ته لګي چې یاره دا موږ سره آوټریچ دی یا موږ سره زوړ دی نو تاسو ته پکار چې کنسټیټنسي پلان تاسو سره موجود وي چې هغه تاسو چې کوم نیو ټارګټس وي یا نیو کسټمرز وي یا تاسو په انډستری کې چې سروایول حقیقي تاسو هغه چوز کې تاسو به ځان فلیکسیبل تاسو به کنټرول چې کوم دی کنه فلیکسیبل ان نیچر ساتي دین علاوه موټیویټینګ ډېر زیات اهم فیکٹر دی خپل امپلویز چې کوم دی کنه به تاسو موټیویټ ساتي او چې کله موږ د موټیویټي خبره کوو موږ د هیومن فیکٹر خبره کوو کنه نو تاسو به دا خیال کوئ تاسو به try to control work not workers تاسو به هغه کوم تاسو اچیو کول غواړئ کنه تاسو هغه باندې سوچ پکار دی دا نه چې تاسو امپلای چې کوم نه ورته وایي چې یاره سحر 9 بجې راغلی نو شپې 12 بجې باندې نه ته مایلسټون جوړ کا کار حواله سره او هغه امپلای هغه ته موټیویټ کړه هغه بستا کار ډیر ښه طریقې سره
او کنه تاسو امپلویز باندې زور راوړئ نو دا خبره به ضروري نه چې امپلوی به تانه ډیسهرټ شي یا به تانه سویچ شي او کوشش وکړه چې چې کوم داسې کار وکړه کنه لکه امپلویز به ته داسې موټیویټ کړي کنه که هغې نه غلطي وشي کنه نو هغه میسټیکس یې پریوینټ کا هغه میسټیکس چې کوم دی هغه کاونټیبل کا دا نه چې ته هغې ته لاړ شه سزاګانې شروع کړې که نه تیوري ایکس باندې ته هغه شروع کړې منیجمنټ یو تیوري ده موږ ته تیوري ایکس وایو چې هغه امپلویز باندې پنشمنټ ورکول شروع کړي که نه ته هغې دپاره کریکټیو میئر جوړ کړه یار چې دا کار داسې تا اچیو کو په کم ټایم کې تا اچیو کو نو تا ته به ریوارډز ملاویږي تا ته به چې کوم دی بینیفټس ملاویږي که نه هغه به ډیفینیټلی چې کوم دی هغې ته پوش کېږي او ډیفینیټلی خپل انپوټ به پکې ورکوي که نه اور ارګنایزیشن دپاره به کوشش کوي چې زه ارګنایزیشن لور هم ښه کړم دې نه بعد چې کوم دی اکنومیکل دا شی هم ډېر زیات ضروري دی ستاسو چې څومره هر څه کېږي که نه نو کنټرولینګ یو غټه خبره ده چې هغه مینز او اینډز په ترمنځ بیلنس ساتي که نه ته څه اچیو کول غواړې او هغې دپاره تا سره چې کوم ریسورسز دي هغه ته وایزلی استعمال کړي که نه فرام امپلوی پرسپیکټیو او ستا چې څومره ایکسپنسیو کېږي چې هغه جسټیفایبل وي تا سره ریکارډ پروت وي او چې څومره ښه طریقې سره ستا په ارګنایزیشن کې ستاسو کنټرول وي که نه عمره به تاسو ارګنایزیشن ته فایده وي هغه به داسې فایده وي چې ستاسو ته پته ده چې یا زما ریسورسز چې کوم دی که نه د 100 روپو لګي نو زه ولې 1500 روپو راوړم نو تاسو ته پته لګي تاسو به پرېمټیو ایکس میجرز ډیفاین کړي وي تاسو ته پته وي چې دا شیزونه زه څنګه چینلایز کوم نو تاسو به هغه ایډیشنل چې کومې خرچې دي یا چې کومې خرچې چې تاسو ته پته لګي چې یاره دا په ارګنایزیشن باندې برډن جوړیږي نو هغه چې تاسو سره ښه کنټرول سیسټم وي یا ښه کنټرول اکنومیکلی سیسټم وي که نه نو هغه په تاسو چې کوم دی کاسټ سیوینګ کې راځي او دا کاسټ سیوینګ د ارګنایزیشن اټسلف یو سکسس ٹھیک ده جی دا موږ سره لاست پوینټ و د ریکوایرمنټس لپاره که نه نو تاسو چې کله هم د ارګنایزیشن پوینټ اف ویو سره هغه څه کوی لګیا یې که نه څه ډیفاین کوی لګیا یې چې څه پریمټیو ایکټ داخلی یا تاسو یو کنټرولینګ سیسټم جوړوي چې تاسو ته دا شیزونه مایند سیټ کیږي دا چې کوم موږ ریکوایرمنټس یې زده کړه که نه چې تاسو ذهن کې وي چې یاره موږ به څنګه په یو ارګنایزیشن کې کنټرول راوړو ٹھیک ده کلاس ٹھیک شو سر جی ٹھیک شو چاته څه کنفیوژن وي راحت صاحب سلام سرجی نه ان شاء الله کلیر ده لګلې جن شوم او هر څه کلیر دي سرجی راحت صاحب یا تاسو اسایمنټ راغلی او زولور سټوډنټانو دا غي اسایمنټ راغلی بل خو چا ما اسایمنټ راځي نه کړیا او ما خو سم کړو سرجی دواړه اور راحت صاحب خبر اورا بله سرجی تاسو چې کوم لیکلو هغه ډیر زیات زبردست وکنه او که تاسو سره ما یو فارمیټ شیر کړو لاست لیکچر کې که تاسو ته یاد شي او بزنس کمیونیکیشن حواله سره تاسو هغه چې کوم دی هغې سره وګورئ که نه کمپیر کې چې کوم ځای کې ستاسو لوپ هولز دي ښه صحیح ده بیخي صحیح ده تاسو ډیر زبردست خو بس دا دی چې هغه موږ فارمر بیسنس موږ چې څنګه فریمینګ کوو چې دا ډیټ کوم ځای کې پکار دی ټایټل کې پکار دی سلوټیشنز کوم ځای کې پکار دی که نه هغې حوالې سره پلس ماینس ضرور تاسو کار ډیر زبردست ښه او بس هغه تاسو که زده کوئ نو سوپر پروفیشنل شي بیا چې تاسو په کوم ځای کې هم یا تاسو څه لیکل غواړئ یا څه کوئ که نه تاسو ته به سکیچ کلیر وي نو هغه ډېر ښه امپریشن ورځي سمه ده سرجی ٹھیک ده جی ٹھیک ده بیخي اور کلاس تاسو څه کوېشن شته راحت صاحب څوک څه وایي نه خو بس آی هوپ چې هر چاته به کلیر وي نو بله سرجی کلیر و
सही चलो ठीक शो ځان ख्याल ساتئ ښه ان شاء الله سبا ملاقات وکړو په کلاس کې ډیره مهرباني السلام علیکم خدا پامان